نو غم د هیڅ خبرې نشته. که زه دا دم کوم دلته دا هم د الله په توفیق کوم الحمدلله. خو که دې کې ما خپل الله رضا نه کو نو دا هسې دی. که ښه ډېر رشم وي که نه او د الله رضا پکې وي اسم نشته، او که لږ خلک وي او د الله رضا پکې او دا نیت کې وي چې زه د الله د بندګانو خدمت وکړم نو ډېر څه دي. ما ته الحمدلله الله هر یو سکون راکړی دی، او چې زړه کې مې څه راغلي دي لوی رب هغه ټول هر څه پوره کړي دي. یو څو خبرې مې په تاسو باندې پرزو کېږي چې درته یې حکم که دا څوک غواړي چې ما ته د الله د دواړه جانه عزتونه راکړي لږ لاس اوچت کړي. څوک غواړي؟ ټول یې غواړو. ښه، چا سره هم چې تعلق ساتي د الله دپاره به یې ساتي، د شیطان دپاره به یې نه ساتي. ټیک ده؟ د پلانکي جنازې له ځو نو دې دپاره نه ځو چې یاره زه نن ورشم سبا ماله راشي. د الله دپاره ده. که چا بیمار پرسای له ځمه نو دې دپاره نه ځمه چې یاره دله به نن ورشي سبا به دله راشي، ګینې څوک به دله نه راځي. قدم په قدم به مونږ چې چرته هم قدم اخلو نو دې کې به ګورو چې ما دا قدم اوچت کړو چې دې کې د الله رضا څومره ده او د شیطان رضا څومره ده. خیال هم دی چې کله د الله رضا پکې نو ځه، ولې چې الله احسانونه په مونږ ډېر زیات کړي دي نو مونږ به د هغه رضا پسې منډه وو، د شیطان رضا پسې به منډه نه وو. ولې شیطان الله ته داسې وي چې یا الله ستا یو بنده به رانه جنت ته ځي. ښکاره په مخامخ دي ته دا ډېرې غټې سترګې دي چې دا مخامخ لکه دا یو زوی پلار ته اوچت شي چې مړه ته خو پلانکې ډینګړې نو دا انتهایي خطرناکه خبره ده. خو بیا الله پاک ورته ویلي دي چې کم ما په لار کړي دي نو ته بې لارې کولی نه شي، او ستا دوستان به تا سره په جهنم کې اچوي. خدایه مونږ په هغه چې کم په لاره شوي دي هغې کې هم شمار کړي. ټیک ده که نه؟ ځکه چې که مونږ دا مونځونه هم کوو، تلاوتونه کوو، روژې نیسو، یا کوم دا نیک اعمال کوو نو دا خپل ځان دپاره کوو، د خپل ځان د خلاصي دپاره یې کوو. الله پاک صمد بادشاه دی، زما ستا عبادتونو ته هېڅ ضرورت نشته دی.